بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني سجاد وی زما نوم محمد منیر دی. زه د اخوندخیل قوم اتحاد پاکستان جنرال سیکرټري یم او زمونږ اخوندخیل قوم اتحاد یو ارګنایزیشن دی پوره په پاکستان کې. دا زمونږ د اخوندخیل قوم تنظیم دی او پوره بډګرام، بونیر، سوات، صوابی، دیرپر، دیرلور، شانګله، مانسیرا او دغه شان پنډه، اسلام آباد په دې ټولو اضلاعو کې زموږ اخوندخیل قوم اتحاد چې دی د هغې تنظیم موجود دی. زموږ په ضلعو کې هم تنظیمونه دي او زموږ پوره په پاکستان کې هم تنظیم دی. دلته چې موږ اوس کوم کسان راغلي یو دا موږ د اخوندخیل قوم اتحاد د پاکستان چې کوم ذمه داران یو هغه راغلي یو د سیلاب چې کوم اکټیویټیز دی هغې لپاره. اوسه پورې زموږ ضلع بډګرام کې یو کور و، څلور کورونو په هغې باندې یو تندر لګېدلی او هغې کې 20 مړي شي. هغه 20 مړو ته موږ تقریبا 5.5 لک روپۍ نغدې ورکړې او 2 ګاډي سامان موږ هغو له ورکړی. بیا زموږ دویم نمبر ټیم چې دی هغه بیا راغلی صوابۍ ته. صوابۍ کې چې کوم سیلاب راغلی هغه صوابۍ کې موږ تقریبا 14 لک روپۍ ورکړې او 2 ګاډي سامان موږ هلته ورکړي. دریم ټیم بیا زموږ بونیر ته راغی، د شانګلې ته شانګله کې چې کومه پورن علاقه باندې سیلاب راغلی او هلته هم مړي شي نو هلته موږ تقریبا 12 لک روپۍ هلته کې ورکړې او ورسره هلته سامان هم ورکړه. دا نن چې موږ کوم بونیر ته راغلي یو دلته د چغرزو ته نو دا زموږ څلورم ټیم دی او څلورم دلته کې موږ نن موږ سره تقریبا 14 لک روپۍ او ورسره چې کوم سامان دی نو دا موږ راوړلی دا موږ نن دلته متاثرین له ورکوو. دا راته ووایي چې دا تاسو په قومیت باندې کار کوئ که نه عام خلکو؟ نه جی، موږ اخوندخیل قوم اتحاد تنظیم چې جوړ کړلی دا موږ پوره د انساني همدردۍ لپاره جوړ کړلی. تنظیم مقصد زموږ دا دی چې موږ اخوندخیل قوم هم متعارف کړو، د اخوندخیل قوم خدمت هم وکړو. اخوندخیل سره سره موږ سره چې څومره قومونه پاتې کېږي دا ټول موږ لپاره د عزت وړ دي، دا ټول موږ لپاره بحیثیت د مسلمان، بحیثیت د انسان. موږ اخوندخیل قوم اتحاد د ټولو خلکو سره مرسته وکړو، د ټولو خلکو مدد وکړو. څنګه چې تاسو ته ما ووایي په بډګرام کې چې کوم موږ خدمت کړلی، په پورن کې کړلی، دغه شان په صوابۍ کې کړلی، یا دې بونیر ته موږ رالو. دا اوس به اخوندخیل نه دي، په دې کې یو بره وي اخوند یو کلی دی هلته اخوندخیل وو 15-16 کسان هغو له موږ د هغه اخوندخیل وو. باقي چې څومره خدمت موږ وکړو دا اخوندخیل نه دي او موږ خدمت چې دی دا زموږ د انساني دی دا بار قومونو له کوو. دا پیغام د ټولو قومونو ته چې هر یو قوم د داسې خپل په آپس کې یو تنظیم جوړ کړي، یو اتحاد اتفاق دې جوړ کړي د قومیت په دغې قوم پرستۍ لپاره نه بلکې قوم پسندۍ له. یو یې قوم پرستي. قوم پرستي چونکې په اسلام کې هم حرامه ده، قوم پرستي نه ده پکار، قوم پسندي پکار ده چې داسې یو تنظیم چې هغه خپل له قوم خدمت هم کوي، د نورو قومونو خدمت هم کوي او هر کله الله پاک زموږ داسې د مسایلو نه د حادثاتو نه وساتي، داسې څه حادثات راشي، څه مسایل راشي چې دی خپل له قوم خدمت هم وکړي او د نورو قومونو خدمت هم وکړي. پوره د انسانیت، پوره د مسلمانۍ خدمت چې دی هغه وکړي. نو داسې لوکل تنظیمونه بیا دغه شانتې انټرنیشنل تنظیمونه دا هر چا له پکار دي چې خپل خپل ځای کې د انساني خدمت لپاره جوړ کړي. که د قوم نوم هغه استعمالوي نو هغې نه به قومیت یا قوم پرستی نه جوړي بلکې انساني خدمت لپاره، انساني همدردۍ لپاره به جوړي. نو ټولو ته مې دا درخواست دی. دویمه بونیر کې زموږ چونکې ډېر غټ امتحان راغلی په پیر بابا باندې، بیا د چغرزو علاقه باندې، ټولو ته به دا تاسو ټولو ته به دا درخواست کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې سجاد علي اخندزاده ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو رالی او زموږ د پروګرام لم کوریج ورکړو. ورسره دا چې کم میلمانه راغلي دا د بټګرام، د مانسیرې، د شانګلې، د علایي، د هغه ځای نه راغلي او دلته دې خلکو ته چې کم ځپلی شوی خلک دی په سیلاب کې د هغوی دپاره یې پیکیج راوړی دی. نو زه د دې میلمنو هم ډېره شکریا ادا کوم او ورسره ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې ستاسو قیمتي وخت د دې دغه پروګرام دپاره صرف کو. ډیره مننه، ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. جی زمي آغاز خان د سپریم کونسل د قام سره ممبر یم او اپر کوستان د اخوندخیل سرپرست یم او الحمدلله زه چې کله وطن کې یم نو داسې ځای ته زه ځان رسوم د قام سره او زه ستاسو هم شکرګزار یم او خپل دا ټیم چې کوم بهر نه راغلی دی دا پنځم ځل دی د دوی هم شکرګزار یم چې دوی دا متاثر ځای په ځان رسوي. والسلام.